ځنې خبرې دي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه بیان نه کړي، اولې نه کړي، مناسب او تنخکاری ده. دا 21م حدیث چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي، هغه جواب ورکړی دی. نو اخر کې دا وایي کنه معاذ صاحب افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. نو خلکو ته دا خبره نه دا د خوشاله خبره، یعنی دا علمی مسله ته بیان نه کوي نه دا ته ولی حکمت فیتکلوا، هغه به په دغه ځان وسپاري چې ایمان کافی دی، انور اعمال برستو دي، ایمان به کافی خود کانګي سره به بیا اخلاص شته نه کنه. نو ځکه ته موایي چې کامل ایمان سره کامل اعمال مرشي. دا 21م حدیث کې وایي، 22م کې 15 کې 2 تاریخ کې 28م مسله د ایمانیت او تفصیل. 23م حدیث تاسو لوستئ دی، باقي کې تفصیل د ایمانیت کړه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام. او بعد ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا په نور روایتونو کې دي ذکر کړي کنه. دا سروي ان عیسی عبد الله ورسوله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه والنار حق ادخله الله الجنه. د ایمانیت ځنې افراد ذکر کړي چې عام روایتونو کې راغلي. تفصیلی کوي طریقه د تعلیم دا استاد کله مناسب وګڼي نو خبره زیاته مفصله کی، کله مناسب نه غني یا ضرورت نه غني نو خبره لنډه ذکر کی. دا طریقې قبض او بس دو وجه باندې راځي. یا متعلم فهیم دی د خبرو ته پته شته نو استاد مختصر کی لنډه کی، په دې اعتماد باندې چې د تزنورو تفصیل معلوم دي ادي به کوي. یا شاگرد بلید دی ناپوه دی نو استاد اهم او ضروری خبرو کی نور تفصیلی پری دا نور دلی شي زکو داشتی لرو کی داشتی نه یریږي ناغه پری دی. دو خبرې شولې، یا د شاگرد حیثیت ته ګوري نو تفصیلونه کی خبره لنډه کی، هغه ذهین دی یا بلید دی نو په دوه اعتبارو باندې. یا د دې وجنه چې خبره یو بلی موقع ته پری دی چې دې مستقل زیر راځي تفصیل ورځي تفصیل په هغه باندې کوم نو دا شان طبقه ته کیږي. نو کله تفصیلو کی کله تفصیلو کی پکې ته خبر هم دی. 9م مسله دا 30م حدیث کې تاسو ولوسه. 9م مسله ان الحسنات یذهبن السیئات، خکوا نو بدی به ختمیږي، توبه وباسي بدی ختمیږي. خکول لیکنه او ځنې بدی دي سړي چې به د توبې نه هم چې پسې حسناتو کې نیکیو کنه ختمیږي، لکه صغائر په نیکو کول سره ختمیږي، کبایر به د توبې نه ختمیږي. دا مسله دا حدیث مبارک کې تاسو ولوسه. رسول علیه السلام 50م حدیث ته عمرو بن العاص وی رضی الله عنه رسول الله سلام ته ارسط یمینک فلیبایعک، چې رسول الله سلام لا سوګت کند در سره ټول کو ادا والی زم چې ما ته بخنه وشي. رسول الله سلام ته بیان شروع کو تنی پوا ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم. اسلام سره خو مخکنی خود ختم شو، اخلاص خبره لکه دی غزه پر خو بل دی طرف هغه طرف پر خو خدا رسو اعمال چې ذکر کړي چې هغه هجرت ته یا حج دی نو دی حسنات سره یذهبن السیئات. سیئات کې لیک تفصیل مال نه اشاره وکړه کنه چې هغه کبایر نه یو دویم دا چې حقوق العباد نه د بنده حق الله نه معاف کوي، دا ورته په ذمہ پاتې کاغه سړیو ته پرې خو کوم خدا کاغه ته پرې نه خو د دنه عوض واخلي یا دغه مناسب سزا ولورږي، هغه ځل خبره ده. او دومره ده چې سن الحسنات یذهبن السیئات صغائر په ختمیږي یا کبایر ځنی سره د توبې نه ختمیږي. ځنی مطلب څه چې حقوق العباد نه حق الله کې زیاتی ده او توبه سيو واسن الله معاف کی. نو دې معنی باندې ذکر کړي ان الحسنات یذهبن السیئات. 13مه مسله رد په مرجئین باندې ارجاء رستو کول ته وي.
ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء. رستو کول دا عالمانو دا عقاید بارکه په اصطلاح کې ارجاء ویل کیږي. رستو کول د عملونو د ایمان د برخنه. ایمان د زړه کار دی، عملونه د وجود کار دی. دی باندې ایمان کې فرق لربر راځي، ولین راځي کمال، ضعف، نیمګړتیا راځي. خدا نه دا چې دا نه ایمان بنئ او کدای نه ایمان بئی. دی فرقه ته مرجئه وي، رستو کول کې د اعمالو د ایمان نه. دا دو قسم دي، یو مرجئه ناکار دي، ایو مرجئه اهل سنت والجماعت دي. ناکار مرجئه څنګه دي چې اعمال پکې د سره شته نه، صرف ایمان کافی دی. ایمان قدر وو جنت لبزی علا ما کان من عمل. هغه دور تر اشتار ذکر اکی او هغه تموافق خو چې ایمان یې جنت ته بزی، ابتداء بزی. د دې مقابل کې مرجئه نیکان او صالحان هغه داوی چې ایمان زال دی، اعمال زال دی. ایمان سره اعمال په باندې خوې کیږي، لازمي کیږي، خو په نه کولې د ایمان نوزینه. په نه کولو باندې ایمان کې کمزورتیا راځي، سپکواله راځي، نقصان راځي. او ایمان په چې څو د څه عمل نه کړی چې ایمان ختمي نه، ایمان ختمي کینه. هر کله چې په جنتونو ته وځي. دې فرقه ته علم کلام والا مرجئه وي. دې عقیده کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې قائد دی، ابو حنیفه الکوفی. نو پدې معنا باندې حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا خلق رد کړي. سمانا اعمال ضروری دي، اعمال کول دي، تکمیل دی ایمان پر راځي، شواهد او دلایل دي. ته خبره دعوا کوي دلیل د څخه نه، گواهان نه بیکاره ده کنه. دغه له گواهان دي، اعمال له گواهان دي. رد په مرجئه باندې اول حدیث کې دویم، دریم، څلورم او لسم کې اعمال ضروری دي د پاره د تکمیل او د پاره د مضبوطولو. خدا نه ده چې اعمال نه کې آزاد ګرځي نو بیا بم جنت ته دی. په ایمان کې څه فرق نه راځي، کمزورتیا راځي، په کواله کې ته راځي. ټیک ده چې ایمان په نه ختمي. یو درشمه مسله الجهاد ماذن الى يوم القيامه. لسم حدیث اشپگشتم حدیث ماخذم دغه دی چې تر قیامت پورې جهاد یعنی محنت د دین بکی. چې اوله متوي هغه د خپل ځان د سمولو ده، ځان سره جهاد دی. بیا د معاشره سره جهاد دی. دا غیر رسو بیا د نمنو کو مخالفین د دین سره دی. حدیث لسم د عبد الله ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. جهاد دے مزبعثنی الله څوک د کمینه چې الله را لګلم او مقرر کړم نو جهاد دے حتی یشهدوا ان لا اله الا الله او تر پدینه یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاه. علاوه د جهاد ختمیږي چې په دنیا کې اسلامي نظام راشي، مکمل راشي. چې مکمل اسلامي نظام نه دا وخت پورې بیا دی. ابو داوود حدیث پاک کې چې تر قیامت به جهاد کیږي. نو دا مسله د غلصم حدیث کې شپږشتم کې ذکر کړی دی. اکرام الضیف دو درشم مسله اکرام الضیف د میلمه قدردانی کول، د میلمه عزت کول. په رسم حدیث د ایمانیات او د اسلام د اخلاق او عالیونه دا د چې میلمه عزت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن په رسم حدیث ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام یې څومره قدر کو غیر مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامه.
شرمیدلیوم نه استومانه بوم نه مرحبا مرحبا اکرام تعظیم په خلو لکړه دي. دلته کې به تاسو حدیث وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان د لاندې چې کوم شی باندې ناس نه غیبل څو کې خو ملمته کې وره کو توړان دي کو ته صادره تو ورده. نو دا اکرام د ملما د شرعي حدود کې دنه سنت موکده ده. درې دیر شو مسله لا تشرکو بالله شیئا عنوان د ایمانیاتو ده. دا خبره ما درس کې څو پیری وکړه کنه چې د ایمانیاتو تذکرہ کوي نو یو شی ذکر کی کله دو ذکر کی کله درې ذکر کی نور پاتې کی. د دې پاتې کول مطلب دا نه چې د ایمانیات نه دي نه دغه ول سرخته ګرځي او دین پورته واستو نور چې ما ویلي دي ته معلوم دي ته او سره ټل دي. دا څو حدیثونو کې دا مسله ذکر کړي. اول 14 حدیث کې د عبادہ ابن صامت رضی الله عنه هغه کې دا مسله ذکر کړي وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا فپسې لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. 14 حدیث دی. نو د ایمانیاتو کې صرف لا تشركوا بالله ذکر کړی دی. دا پسې غټول اعمال نتایج د ایمان دي اسلام دی ایمان نه دی. وسره دغه نبی علیہ السلام هغه ذکر کړی وی لا تشركوا بالله شيئا معنا کامل ایمان راوړل. او کامل ایمان اول د ضد لري کول دي زدی ختم کوي بنیاد پکې څه شرک دی. شرک پرې ده ځکه مراد په خلکو کې دا ناغه ایمان دای علامه ګرځولې ده د ایمانیات ټولو. 14 حدیث کې دا شانتا 2 حدیث کې دغه مسله ذکر کړی ده. څلور درشو مسله نقصان عقل المرأة ودينها لا ناقصات عقل وناقصات الدين. حدیث مبارک تاسو لسته ولسم حدیثو زنانه هر څومره کو خيار ده هر څومره په ده او د نارینه نه کوی ده. جمهوری او عمومي قانون دی ټیک ده یو نیمه زنانه بده سي چې هغه د نارینه نه پوي او د ټولو نه پوي او د سوتونو نه پوي هغه څه خو پوي عقل به زیات په نسبت د انور باندې نقصان عقل المرأة و دینها. نو چې کله نقصان پکې ته ده نیمګړتیا پکې ته ده حدیث مبارک کې دا راځي یغلبن الکرام ويغلبهن اللئام. یغلبن الکرام شریفانو باندې ضروري دي ځکه خپل بیزتی نه غواړي چې خپل سره اړموم نو نور بیزت کوي ول ټکول کوم نو خلک خبريږي او په ذلیل باندې چې هغه وي روډین د پخدینو په استاد پلان غاشي شي کړي او چوب تلاش کی بیا مينتونه کوي په مينتونه بجاړه ځان خلاصي بیا ولله ایم دا کار کول شي شریف خدا کار نه کوي کنه. نو چې کله نقصان د عقل یم دی په عقل یم نیمګړي دي نه تمام دي ا نقصان پکې د دینوم دی. مطلب څه شو امامت لایق نه دي نه امامت صغرا کولې شي نه امامت کبرا کولې شي. دا خو یو بخ نظیر ده چې هغه بدغی ارته چی مرض کیږي او کار کیږي خو سره دغه نه متغیر چا پیر ګولان بوت ګلاب دي کسه بل دا بوراګان ناسي او ګل به پینې دا به سره نو دا شرمېدل چې مرض کیږي ویری چې پورن کړي زړو کی دا هیڅ چللې نه دی امامت صغرا لایق ده نه دی امامت کبرا لایق ده. دا بس ټول مر بتابي په تابعیت کې بزي ټیک ده خیر خبرې به کې تديري کوي با کولې وشي. حدیث ولا سم تاسو دې مسله کې ولوس پینځه دې الله استحضار مجلس التعلم والتعليم. دا مسله نقصان د عقل او د دین اعلام العالم کې لګه تفصیل سره ما ذکر کړ. قران آیتونه می خو دي احادیث مبارک می خو دي واقعات می خو دي چې د سکی استحضار مجلس التعلم والتعليم. د تعلیم او د تعلم د مجلس استحضار سمانه استحضار دا فکر کرا واستله په ویلو کې سره وایل چې زه د استاد څنګه نه سم مخامخ راسم ما سره دوه درې ضرور ته مرګري مو دي طرف ته مدایا دي طرف ته دا حدیث بیان دا استاد دا خبر اوکړه د دې ټولو قصو ته ساجت ته خدا خبره چې دی حدیث مطلب دا ویل دی استاد دا د پاره د دې بیانې چې ما ته خبره بالکل یاد ده ادا چې چې مرګري ته مولود دي دا مرګر سره دا مرګر دا استحضار د مجلس د درس. اول حدیث کې دا شانته دولسم سوارلس پینزلس شپارس ولس یویش دویش دریش
د ټولو حدیثونو کې دا مجلس تذکرہ کړل، مجلس داسې دا څه د پاره کوي؟ د پاره د استعداد چې ماته بالکل یاد دي چې دا راته یاد دي خبره ته کرا یاد ده کنه شواهد دي. شپږ د شو مسله اشتراط د خاتمه بالخير د پاره د نجات. ډیر سم سړی ډیر خې عملونه هم خري، او چې وخت راځي نو هغه کې ته خراب شي، هغه سړی خراب شي. نو ضروری ده العبرة بالخواتیم، خاتمه لره اعتبار ده چې خاتمه صحیح وا نو هغه مخ کې عمل صحیح پاتې شو، که خاتمه صحیح نه وا نو هغه مخ کې عمل هم غلط شو. درشتم حدیث او دا شانتا دو درشم حدیث. درشتم حدیث د ابو ذر چې رسول علیه الصلاۃ والسلام لراغلم او هغه ما ته پوښتنه وکړه، رسول الله سلام ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق. بیا می رسول علیه الصلاۃ والسلام وی علی رغم ان فی ابي ذر چې خاتمه په دې باندې شه د لا اله الا الله باندې په دې عقیده باندې خاتمه وشي، اگر که زنا یې کړی غلا یې کړی علی رغم ان فی ابي ذر، ابو ذر که خفقی کو خوشالي او جنت ته وځي. اعتبار د خاتمه لره چې خاتمه په دې طریقه باندې نجات بالخير. درشتم حدیث کې دا شنته دو درشم حدیث کې و درشم مسله اعمال شطر دی د ایمان او نه شرط دی. شطر یعنی ایمان کې داخل نه دی، ایمان بسیط دی، او نو شرط دی چې دای نه ایمان بټینګي، کدا نه ایمان بوم نه، که اعمالینو جنت ته وځي، که اعمال نه جنت ته بندي. نه شطر دی نه شرط دی، مکملات او مقویات دی. ایمان په کاملیږي، ایمان په قوی کیږي، آثار او انوار سرګندي. لکه سره پنځه مزونو کی نو په سبا باندې مست تیاری، سبا یو کې نو بل ورځ تیاری. د سیو کوم بیا راشي مریض می خود باندې سات نه تیریږي، موږ کو مریض له مرض لپاسي که د څه کولن تیمم کی دا څه پکې ته مشتري چې نو مریض دی او څه تکلیف او ضرورت نشته دی. عادت لور راته د جمعات پسان کړي الله اکبر ویل کی او جمعات نشي پاتې دي چې الله شي کی او سره دې چیز مې ایمان شته نو دا څه ایمان دی چې ته منځله پانه سولې، دا خو ایمان نه دی. سړي سره مزدورو باندې په لاري چې جمعات ته ځم اعلان شوه انتظار کوم، هغه ایثار شو ډېر ساتو سره یې څه چلو یې زینه را پرې مې چا نه را پرې چا ته دنه ته نه پرې ته چې چا دنه ته نه پرې په دا ورته نه پرې چې څو میکار نو پورا کړي دې ورته نه ته من الله نه پرې کوم الله سره مې خبره، الله سره مې عبادت او الله سره مې راز ته دنه ته نه پرې دې ورته نه پرې چې کار خلاص نه را پرې نو جمعه پسند کې نشي ماده ته نه پرې دا ولي ایمان د شه حد تر رسیدل چې کې ایمان قدرې دې انور په کې دا توان طاقت نشي چې نه پاسې دغه دې ته دنه کې نو جز کو ندی نه شرط او نه شطر دی، مکملات او مقویات دی. دا حدیث درشتم سالیرش شپږش کی بیان کړی دی. یو کم تلختم مسله حرمت کتمان العلم، دینی مسله دا خبرې تینا تپوسی څوک نه کوي انو څنګه دی احساس نو ته ځان نه وای کړی چې ضرورت دی، چې ضرورت نه پیښه او نه وای او چې ضرورت پیښ شونه بیا وای بیا چې خل نسی اول جما بلا جامن من النار د ور جلب بوته بیا خپل کې ټول کېږي قیامت کې چې تاولې چې جبې سودي تخلوال مفضله. د اجتماع حدیث دی مسله باندې دی حرمت کتمان علم. صحابي چې مړې د نبی رسول الله منه به معاذ دی دا وسمو او چې مړې د نو وي ته اصلا د ګنا نه ځان د بچو لپاره نو پسته نه بیان نو ضروری دی دا ورکول او رسول تلختم مسله جوامع الکلم. در رسول حدیث کی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته خو نیت نه کړی دي لنډه او غیدا شخو نه کړی دي چې هغه د دین بنیاد دی. جوامع الکلم یو خبره ودی در رسول حدیث عبد الله سفیان ابن عبد الله ثقفی ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وی هغه تاسو کړی د خبره تاو کا اسلام کې چې بیا چاته نه د بل چا نه تاسو ضرورت نه نو پیغمبر اسلام ته خو نه وکړه قل آمنت بالله ثم استقم. دو خبرې وکړي دوه ټکي دي دو بنیادونه دي د ټول اسلام او د ایمان نه جوړ دي. قل آمنت بالله آمنت بالله کې ټول ایمانیت بیان کړل او په ثم استقم کلمه کې ټول اسلام راوست بیا په دې عقیده باندې په عمل ټینګ شه
چې عمل لپاره دلی شي. نو ټکی دوه دي او ټول ایمانیات او ټول اسلامیات په کې تبعین دا دي جوامع الکلم. دا پورا سبق کې ما ویلي دي اشاره مې کړې دي. تاسو بیا وکړئ دا نمبر کې دا حدیثونه شته کنه. حدیث مبارک تاسو له شپږشتم حدیث کې دا چې بدر دې شي کې راځي تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. حدیث د جبرئیل کې راغلی کنه تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. دا عقیده صرف دا وایي دا نور سره د عقیدې سره دی نو ولې عقاید نور نشته نه دا عنوان دی مخکې یو ځای کې ما ویلا اله الا الله دا عنوان دی د ایمانیات ټولو تعبد الله ولا تشركوا به شيئا عنوان د ټول ایمانیات خدای سر دی شروع د دې نه ده بل دا چې ټینګه پدې ده کومه ټول عقیده درسه خدای عبادت د الله آدم مشرک نه نو هر څه سوي دي هر څه برباد دي. نو دا عنوان دی د ایمانیات شپږشتم حدیث کې دا شانته په دریش حدیث کې دوه څلختم مسله شپږشتم حدیث کې تاسو لوستي دي او داغي مطلب څه اذا قلتم فاعدلوا. حدیث نمبر 26 کې دا تفصیل راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی وی چې زه په خلک خبر نکم دا شانته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبونی ولا او دا ته وی کف علیک هذا فقلت یا نبی الله ان لمؤاخذون بذلك جوابن کا ای په جو باندې موږ ویل شو دا حکم دی قرانم دا اذا قلتم فعدلوا سوای یو او چې خیری د خیر نه د خیر نه چپ کې نصر دا بیا بهتر دی. درشن د حدیث مبارک کې راځي قول الحق والا فسكت. د پښتو متل دی و خو الخري د نو ویلو ساري نشته چې ویلې شي نو خوایا چې نشي ویل نو غلې کې نه کنه څه ضرورت دی ته چپ کې نه. حدیث مبارک کې دا ذکر شپږشتم حدیث کې دا ذکر شو. درې څلې ختم الصوم جنة. دا شپږشتم حدیث کې چې معاذ رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله سلام خونه کړل الصوم جنة روزه د بچاو ذریعہ د دیوال دی. جنة ډالته وي جیم نون پټوالی په معنا باندې راځي هر ماده کې چې پټواله دشمن نه پټېدو ذریعہ سره الصوم ځکه روزهونه سي نو چې ته نه خارتای نوریا پکې نه راځي خبرې کیږي څوک نو بل دا چې روجینی و سره خړل سکل کم شي نو د نفس تقاضیم کم شي چې د نفس تقاضیم کم شي نو دې سره قابو راشي کنټرول راشي. الصوم جنة شپږشتم حدیث او دا نور حدیثونو کې مرادي دریم فصل ذکر دیارلس حدیثونه دي. څلور څلختم مسله اعطاء الوثيقه في امرنا هم. یو خبره ده او ته په چا په ذریعہ کوي یا چاته وای دا اهمیت د سرګندولو لپاره اعطاء الوثيقه في امر اهم. لکه سکار باندې لګم کتاب ورکا څه کتاب دا می یقین دی چې زما زوی خو کتاب نه ورکړي زما کتاب نو د تعالی خبره ټوپای ټوخاله درکم چې هغه پیژني قلم درکم هغه پیژني دستانی درکم چې هغه پیژني نو دا د څه لپاره دی اعتماد پیدا کول لپاره اعطاء الوثيقه. اوس هر معاملې کې چې هغه مسله ده باقي کې خلک ورکی د شي وي اوس هم پښتانه دا چې نه خبر کی پیدا نه خبره ده. فی امرنا څلور د شم حدیث تاسو لسته پنځه څلختم مسله قبل اول د مشورې د مصلحت د وجنه څلور د شم حدیث نبی د مخکې حدیث هغه چې ماده کې اعطاء الوثيقه غټه خبره وکړه چې شرک نه کې جنت ته وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیزار ورکړل د اعتماد پر چې پیزار ودو پی کنه دا خبره به د پیزار نشي کې دې چې په ابو هريره خلک بدګماني دومره غټه خبره سي په اسانه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتماد لپاره پیزار ورکړل. بل خبره قبل اول د مشورې د مصلحت د وجنه اگر که د کشر نه عمر رضی الله عنه
ابو هريره په سوکو سپېړه وو سینه کې وو ورځو په ځای کړی دا د عمر نظر اخوا دی د عمر په ذمہ کار ډیرو نظر یې ډیرو ځکه خلیفہ دی کنه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لکه د عام طالبانو غني ذهنیت خوشحالي په خبره باندې چې دا ټول دنیا ته ورسو دواړه په خپل ځای دی ابو هريره په خپل ځای په حق دی رضی الله عنه او عمر سے په خپل ځای په حق دی رضی الله عنه په خپل ځای دی نو چې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیښ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خورد نه ده چې پرې خو نو وي تاسو یې ویلې دي سات کې پرې دې سات کې دا خبره پرې ده نو مقابله ول د مشورې د مصلحت د وجنه چې هغه کې فائدہ او بل کشره ته فائدہ خبر وګي فائدہ پکې ته وختي تور باندې نو قبول وکړه سبې پیغمبر اسلام قبول کړ څلور د شم حدیث کې شپږ څلختم جواز د وهلو ادبان د مشر د طرفه عمر رضی الله تعالی عنہ ابو هريره وو ارزسي وو چې وای ورځاو ګنايو کو ګناګار دي چې ګناه کړي نبی رسول الله ته پځې ویلو چې د بستانه بدلا اخلي معافیت معافي وړ یا تی معافي وړ چې تا معاف کیه به بدلا اخلي دا څه شی ده حج له چې براتله ابي نیټه براله حج لا یا داسې مقام رسول الله سلام راغوښتي حج ټول باغ بلاد راغوښتي ابو بکر صدیق بم راغوښته عمر سے بم راغوښته چا څه شکایتي د خپل والی حاکم نوای دې سړي دلس گزاره وله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شو ویو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نور مشران پاتې سبب حاکم روح ختمی بیا امن به بیا سره ولي یا خو به امن نه یعنی سیاسي مسله کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی سړی رضا کوي یا قصاص رضا کوي هغه رضا کوي ابو بکر صدیق زمانه کې شوی د عمر سے په زمانه کې شوی دا واقعي چې ذکر کوم د عمر سے په زمانه ده پیدا څوک چې د پیغمبر طریقې خلاف شي کرو ویني چې پیغمبر طریقې خلاف دا بیا پسل دینار دی غالبا که په زر دینار باندې رضا کوي وی په دې باندې سلسل روپے واسه راوس عمر سے توي عمر سے توي رضا شي ته زور خو باندې شي کنه نه استغفار ته کړه نو دا وهل ادبان صحیح ده د عمر رضی الله تعالی عنہ ابو شحمه مصر کې مشرور مصر کې عبد الله بن عمر جهاد کې د عمرو بن العاص ولایت ته ابو شحمه عبد الرحمن صغیر اصغر ته هغه غاسوس کو دا خو د عربو عام رواجو اوس کې وبو کې پرتیز کو وبو دا هم درنی دي که ترخی نه او درنی دي نو دي کې خوګواله دي کجوري پکې یا اوس کې پکې هغه د وخت مناسب په خنه کې بدرامه تنور مرادي پکې ته معمولی نشه پیدا کی ګرمۍ کې پکې زر پیدا کی زده خو وبورس کلی هغه کې نشه اندې نشه چې نشه کم شو نو پوښو نو ورته وی چې شراب بسکلی وی حاکم ته ځان رسول چې سزا درکې هغه لار وسره عبد الله وملار عربو کې اوسم کم شي دي انګریزي پیشن زیات شو کنه او مخ کې سر خل شرم غړل کې د معاشره کې عربو کې ناری نو کې نو عبد الله ابن عمر لګي سره لکه چې په خپل دا یو خبره نه خو پاتې چې روزه پور میاش کاله پوری دا نه خپاتې چې دا ګناه سره ده اجه روزان ته ګوري ته وګو مسیرو نور سزا ورکړ حاکم کا هغه ته ما شراب کې دي څنګه پیدا شي دما شربتو هغه ماوس په پاره کې نشه مینه تا شربت کړل ما نه شراب خو دې نه دی ګڼلې نه دی ګڼلې غلطي وشوینه ما د سزا راکا هغه ته بیا دا وی نو دوی ته کته سزا نه راکای نو زه چې لا شم زه خپل ته چې سزا نه ورکړم لیکن نو په خپل کور کې ورسره سزا ورکړ شراب بلغته هوا خلاص شو خبر دې چې مدینه منوره ته راغی څو وخت پس نو کارګزاري بیانول انده پکې دی حاکم څنګه دی ډېر خري قوانینو پابند دي شریعت باندې عامل دي
یو خبره شوی وي سو مال صدا په کور د نه کړو په هغه مجموعه کې نو قرآن کوي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هر سزا کی چې نور سبق یې ځکه نو په کور د نه کړو ښا نو دلې صدا ورکړه دلې بیا د شراب د وهلو صدا ورکړه عام مخلوق مخکي نو دا ادبا او سزا دوړه جایز دي کولی شي چې مشریو کی ناروانی دغه دې پوری عام عالمانو د تفسیر تاریخ لیکلی دي د دینه پورته هغه د دومره هغه نه جوړو او دوله سزا ورکوله په دې حالت کې مړې دنو هغه الله تبارک الله تعالی سوي چې ما خپل صدا ورکړي په دغه اولو کې مړ دا دروغ دي په دوړو دروغ دي په عمر سره هم دروغ دي او په ابو شحمم دروغ دي مریض نو ورستو مړ له الله مریض شه مړ له الله دې سزا کې نه مړ دا دروغ نو جواز د وهلو ادبن د مشر د طرفه جایز ده عمر سے خدا کا وقت نہ خلیفہ دے نہ نائب خلیفہ دے نہ برچ دے اول او خجلیل القدر صحابی ولی ابو هریرہ چاغ ابو جماعت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره سره نو جایز حدیث سلور د شم کی تاسو لسی الله بشارت د شروع د اسلام حدیث مبارک و د شم کی تاسو لسی دی نبی علیہ السلام لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل الله بكي فنبياديوي راوي فيكون الدين كله لله يثبت شورة دين بطول الله مقداد رضي الله تعالى عنه شروع الدين ودا رسول عليه الصلاة والسلام د پیغمبر او د صداقت ښکار دلیل نن ټول دنیا کې اسلام کڅ یاره د خلکو ته د اسلام نه چې څه یاره ده د اسلام نه دی او د اسلام په دې کو پوری چې مقابله خو دې شو کوله نه په جهاد کولې شو انې په تبلیغونو کولې شو او په دې وکړو چې په دمه دمه باندې عملاً یو کار ختمي بل کار ختمي بل کار ختمي په دې وکړو دا شروع د اسلام دا حدیث او دې شوم د مقداد بن مسعود اتصل اختو مثلا پنیکي خوشحالي او په بدای خفقان د ایمان نه خدا سره اختم حدیث تاسو دا لوستئ چې دا النبي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی سړی تاسو کو مل ایمان نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان خو معلومونو دی ایمان علامه نه خودله نه خلو خودله او غیر دا خودله اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن یو خبره اذا پنیکه خوشحالی او په پدې خفقان د ایمان نه خلا بنده د صحت تورسي چې پنیکه کول زړه کې خوشحالی را نشي او په پدې کول په زړه کې ندامت پیمان تیارا نشي د دې ایمان نشته ایمان په نشي صاحب دی یعنی ایمان مړ دی مړ ژوندې ایمان چې په خوب خوشحالي او په بدو باندې خفقېږي په خوب الحمدلله او په بدو باندې نه الله دا سی مثال دی لکه د سړی صحت برابرۍ نو په خوګو باندې خلق وږي په ترخو ترو باندې خلق ترخیه تروي او چې صحت برابر نه هغه ته خوب اتری و تری خیال شده ارته جو غواړو او دغه شانته هغه ته په اعمالو کې خوشحالي یا خفقان نه محسوسي د ایمان د بالکل مړېدو نه خدا مړېدو منصور دانیقی منصور مشهور خلیفۃ شیخ درهم عباسی لو عالم لو محدث او چې خلافت تدن شو دنه کېدنو قران رسا واکي نو قران ټاپ کا قران ته وي زما ستا جدای راغله خلیفہ شو حکومت یې ونس په زرګونو خلک یې وجل سره دې چلو عالم ناغه دا خبره کړې و پیدا شي شی په خفقان کول د شي چې په خو خوشحالي په بدو خفقان په لکه راځي دا خبره لوی عالم ته چې عالمان لوی لچو دا په پټو بي دي ما ابو حنیفه دا یو الک دی چې دا تولاړو په ډاګه تولاړو پوښ یې نکی
جیل ته واچو جیل کې نو زهر ورکړ مړی اسی ته نه سمجو نه نو علماء په پټو چې عالم ته خبر ورسې اوس دې چې د ایمان مړ اوس ایمان مړ دی د ایمان ختم دی نو دا حالت په خو خوشاله دل په بده خپه کېدل دا د ایمان کامل نه خلا نه سره اختلاف مسله ما تردد بین بدعت و سنت ترکا یو قانون فقها ذکر کی شابی ذکر کی خپل کتاب جو ما تردد بین بدعت و سنت ترکا هر عمل چې بدعت او سنت په منځ کې مترددي یو طرف نه دا معلومی چې دا بدعت ده بل طرف ته دلیل ته ګوري نو تاغه معلومی کی دا چې دا سنت ده بین بدعت و سنت نو د دې مخلص سره ترکا دا عمل مسله ده پرې بشي واجب الترک دی او یو عمل لسی چې هغه ما تردد بین بدعت و واجب فعل یو طرف ته وجوب ثابتي او بل طرف ته بدعتیت ثابتي احتیاطاً په وجوب عمل وکړه سنت پریخو مستحب پریخو ماخوذ پې نه واجب پاتې شي نو مؤاخذه به ما تردد بین بدعت و واجب فعل او کوم چې ما تردد بین بدعت و سنت ترک پرېخوي بشي همدغه حدیث نمبر تلختم کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ اذا حاک فی نفسک شیء فدعه دغه تلیخ نمبر حدیث تلختم اذا حاک فی نفسک شیء فدعه نفس کے اس تردد دین دا تردد خودنا ستانه وی کنه چې به دلیل نه چې ایماندار دی دلیل بوته د خپل مسلې معلومی د چې کومه مسله کې زړه کې تردد دی چې خودي او کو نه خودي نو پرې دا کنه چې فرض واجب نه نو پرې دا ما تردد بین بدعت و سنت ترک د دې مسلې نور هم دلیل نشته او دې باب کې دا حدیث نو دا مسله ثابته ده پنځوستمه مسله دا یو کم تلختمه شو کنه پنځوستمه جواز التفدیه بالام والام بأبي وأمي څلور درشم حدیث اشفق درشم حدیث تاسو لوستي دي بأبي وأمي څلور درشم کې حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کی راضی او چې رسول علیه الصلاۃ والسلام موږ نه پاتې او نو بیا وخت ډیر تیر شو دنه نه وته متا افتات علینا فقشینا تقطع دوننا نو موږ ټول په دې باندې پریشان شو خپه شو همدا حدیث کې رسول راضی چې بی ابي انت و امي ابو بکر صدیق ابو عمر رضی الله تعالی عنہ وی بی ابي انت و امي ابعثت ابا هريره بن عليك من لقيك يشهد څلور درشم حدیث کې تفدیه بی ابي و امي جائز ده استاد ته وای حقدار ته وای دوست ته وای قربان شم دنه په کور کې غوښنه ټول قربان شم قربانی کی ته کله کافر ور غوړي چکه ورګ قربانی کی او قربان شوه چې قربانی کی سره وروړل نو ورګ په فړه خیر یعنی مطلب دا ناجایز نه دی بی انت او می استاد ته حقدار ته پیر ته دا شته بل دوست ته څه به دې کې د نشته چې د بی ادب په نیت ونه جواز التفدیه بالام والام دا شته شپږ د شمالي کوم دغه ذکر کړی بی ابي انت و امي پلار مور به دنه قربان شه دې طریقه باندې تفدیه جایز ده یو 500 مسله تضعیف الحسنات باتباع السنه یو کم تلختو مسله نه دیر شم کی تضعیف الحسنات باتباع السنه دغه د ابو هريره روایت ته رضی الله عنه جو رسول الله سلام اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف تضعیف الحسنات باتباع السنه نو حسن کا عمل کی کل راضی اذا احسن احدكم اسلامه احسان په عمل کې کله راځي اتباع د سنت سره راځي کنه بل الله خو نشته
ته ځان نه جوړه پکې ته خلق وغور په دې بدعت شو کنه بدعت باندې خلق شو بدعت کې هغه ته حسن کړی یا شیطان حسن کړی دا حسن په دلیل شرعي باندې چې دلیل شرعي باندې حسن وو نو په عمل کې که په ظاهر ډیر لوی دی ډیر لوی دی الحمدلله په ډیر لوی دی دا لوی دیوال ناروا ته بدعت جوړیږي په دې معنی باندې تضعیف الحسنات باتباع السنه حدیث او کم تاریخ تم کې نور روایتونه کې مرادي دا یو باب ختم گرانو محترم اوریدونکو د شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی دامت برکاتهم العالیہ دا د مشکات درس دے او د دې انتظام دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ ساخر نیو روڈ منگور اسوات د قاری نعیم الدین د علاقه شهر الله پاک دې په خیر سره سر ته ورسوي ان شاء الله دا د مشکات کیسټي به زموږ سره او د شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر قرآن په مختلف ځایونو کې او په مختلفو موضوعګانو باندې به هم تاسو ته واحد د دې دکان نه ملاوي شي کبل دکان کې ملاويږي هغه به نقل وي هغه به اصل نه وي د دې وجه نه تاسو ته درخواست دی چې د دې دکان نه خپل کیسټي ترلاسه کړئ او ان شاء الله دا د مشکات درس به ان شاء الله چې تصویر کې هم تاسو ته ملاويږي پته مه هېروئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلہ ساحل نیو روڈ منگور اسوات د قاری نعیم الدین دکان او زموږ ټلیفون نمبر دی 722 او دا د 2006 د کابلګرام د مدرسې د مشکات درس دی وعلامات النفاق دا دویم باب راغی په کتاب الایمان پسې ایمان د زړه باورو د زړه رنگ دی حدیث مبارک کی راځي بخاری حدیث د نور محدثینو كذلك الایمان اذا دخل بشاشته القلب ایمانم دغه شی دی چې کله دې تازهواله رونواله زړه ته دننه شي هرقل د ابو سفیان نه تپوسونه کړي چې لا مسلمان نو از رسول علیه الصلاۃ والسلام خط ته په ذریعه هغه د شاګرد رسید هغه تپوسونه وکړو د عربو قافلې چې مشر ابو سفیان اداره ته ووایا چې ایماندار کله چرته داغه دین نه دی ایمان نه واپس شوی دی واپس کیږي بیرته ګرځي ابو سفیان وی نه خس شي ټوټي شي خو هغه ګرځي نه ډېر تپوسونو یو پکې ده نو او دغه کتابی بادشاہ کافر اوی كذلك الایمان اذا دخل بشاشته القلب ایمانم دقه شانته دی کله چې د دې تازهواله رونواله برېښنا زړه ته دننه شي نو بیا ټوټې کوا خس کوا هغه نه ګرځي نو ایمانی مخکې پدې کو زړه بادشاہ دی دین و بی دینی اصلا مرکزی زړه دی لاس په سترګې غوږ نور وجود دا د زړه نوکران دي عسکر دی زړه بادشاہ اعضاء عسکر عساکر دي دې ته هم سوچ کړی یو سړی په اول نظر ویني په نظر به د تخران شي درون به د تنشي ځکه نظر د زړه نوکر دی نو په زړه کې هغه سړی قدر دی نو
نو سترګو کې مغه سړی قدر دی خو کله که دړومبینا یا رستو پوه شي چې دا غفلانې بزرگ دی عالم دی استاد دی دی خبرې نه خبر شي رستو دا غینا نو سړی وماغه دی پیرا شوی نه دی نه دی بیا به ورته ځای کوي خاطر به کوي عزت به کوي دغه شان سړی دی چې اول لی په خیال دا و چې دا چرته فلان کې عالم دی یا فلانې بزرگ دی نیک سړی دی ښه سړی دی درون قدردان عزتمن به درته ښکارېږي خبره به یې درته درنه ښکارېږي خو د هغه باره کې ته کله چې معلومات وشي په دغه مجلس کې څوک درته غوږ کي یا په بل کې چې دا فلانکی سړی دی د داسې چا درته ووایي چې هغه ستا په نظر کې بد ښکارېږي بدنامه دی سترګې هغه دي غوږونه هغه دي وجود هغه دی اوس به ته په سترګو هغه بد ښکاري په غوږونو باندې به د خبره بده لګي په لاس او په وجود به عزت خاطر ونه کوي سړی هغه دی او مجلس هغه دی دا ولي د بادشاه د طرف نه انقلاب راغی اول په غلط فهمۍ کې نو یو شان حالت یې ګڼل نو دوبار چې صحیح شو نو حالت بل شانته شو د دې وجه نه ایمان مخکې که چې نور ټول اعمالو بنا په ایمان ده د ایمانیاتو تفصیل یې وکړو په دې وجه هم چې ایمان بنیاد دی د عمارت د ویښ تیږه ده که چېرې هغه درسته صحیح مضبوطه نو تعمیر به پې صحیح وشي که پاس کې فرق راوشي لږ هغه سمیږي هم یا که سم نشي نو فساد او نقصانونه پیدا کوي خو چې د ویښ تیږه بنیاد سمي که چېرې هغې کې روانۍ راغی نو روانۍ راشي ایمان صحیح دی مونځ کې فرق راغی حج زکات خیرات کې فرق راغی نور اعمالو کې فرق راغی چې ایمان درست دی نو هغه به صحیح شي نوي پې پوه چا پوه کړي هغه به صحیح کړي که نه توبه استغفار به وکړي که دا هم نه بنیاد صحیح دی کېدی شي چې الله دې هسې معاف کړي او که ونه شي نو دغه عمل او دغه غلطۍ سزا به راشي او اصل ایمان باندې به الله نجات ورکړي هر کله چې ورکوي ایمان بنیاد و تیږه د دغه وجې نه هغه د هغې احکام مخکې بیان کړ د زړه رنګ دی د دغه ایمانی رنګ نه تعبیر قرآن کې صبغة الله سره کړی دی صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دغه رنګ دی چې په چا به ختلی نو پوټي به یې ته غوڅول غورځول به یې هغه د خپلې نه نه واورېدلې سره د دغې نه چې رخصت ورکړی دی شریعت د نفس د بچ کولو دپاره
وجود صورت باندې د کفر او شرک ټکي وای عمل وکي خو زړه کې دی د ایمان رڼا پرته ده د خپل عمل ګناه او ناروا ادرو کې ګڼي الله ته معافي پل نفس دی بچکاو سجده دی وکړه غیر ته غلط تکي دخل نو باسه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم د دوړو مثالونه شته د رسول الله سلام په حیات کې د اصحابانو په جن کې رضی الله عنهم عمار سمیہ یاسر یو کورنۍ ده یو بچی دی دوی پلار او مور دی په مکه معظمه کې قامی نو د بار راغلی خلکو کافرونی و په نور باندې روب دا ټولو غرزولو او اسلام ته د لارې د بندولو دپاره کمزوري زیاته زنانه ده هغه یې مخکې کړه نور یې پې ویارول په دې غرض چې دا به کفر ته واوړي لار به جوړه شي هغې ونه وي د هغو رضای یوه ذره ونه کړله په داسې حال کې چې په سنبو به یې ووله د اوسپنو په سنبو تیرو څوکو باندې زخمی کړه یو به یو ته ټېروله بل بل ته تر دې چې خېټه یې ولوشلوله عالمانو د تفسیر او تاریخ لیکلي دي چې ابو جهل بدتر لعین د هغې د وړو بولو ځای کې سنبه ووله او په پورته یې راښکه خېټه یې ولوشلوله بچی یې په ګېډه وغورځېد شهیده شوه په هغې د خولې نه یا د وجود نه هیڅ خبره د هغو د رضا خلاف د ایمان ونه کړه اجازه ورته وه چې دا ونه شوله نو خاوند یې ولاړ یاسر هغه سره هم دا شان ټوټ کا وکړل هغه هم شهید کړه عمار هلک و پلار مور یې په دې بې دردۍ ولیده په دې پوه دی چې دو کې رحم څه ځای نشته چې هغه کیس هغه بل قسم د سزا تجویز کو په دې نه سمېږي د په ارمانونو ووژنو نسخه و بردن هغې له یې بوتو دومره هغې ته یې وغورځو چې به راوچت شو د پاسې نه به بیا ټېل وغوږو کې په کته دې طریقه باندې چې څو پیرې وکړي نو دې پریشانه شو نو ده د هغو هغه رضا وویله د کفر ټکې د خولې نه وباسه هغه پرېښو خوشحاله شو رسول الله سلام ته خبر ورسېد هغه وی نه عمار نه کافر کېږي نو چا کې چې همت و سره د رخصت او د اجازت نه هغو د زړه هغه خبره په خولو هم نه ده بدل کړې په زړه خو وا او وا خو په خولو هم نه ده بدل کړې یو صحابي دی حبیب رضی الله عنه مسلمه د پیغمبرۍ دعویدار سیاسی لیډر نیولو لاس غوث کو تنا ایتا دا محمد بارکی سوئے علیہ الصلاة والسلام وی رسول اللہ
زما بارکی او جواب نو وکړ بیا لاس وس کو پای وسکړه بلا واغه د خپل نه خبرې نه وانه وړي په دغه حالت یې شهید الا من اکره رخصت ته عزیمت نه دی عزیمت خو شهادت ته پدی السید الشهداء وی پست حمزه د زړه حاکم د وجود محکوم او عسكر خبر یو کول دا عزیمت ته پزړه درسته اپا وجود داغی ته خلاف سرګندول خو هغه خلاف چې کوم کې عالمانو د دین تفصیل کړی دی اجازه کړی ته بدلولې کولې شي نو دغه رخصت دی د ایمان مقابل نفاق راځي د ایمان باس تاسو ولوس کنه دې پسې نفاق راوړ علامات او کبایر په زړه باندې بيد الله نه څوک نه دی پوه ښکارا هر څه چې څرګندای نو شریعت خو په ظاهر حکم کوي او حقیقت الله ته معلوم دی نفاق د نفق نه دی نفق خو یو دی لګول خرڅ کول هغې نه انفاق جوړ دی په دغه معنا باندې مجرد دغې نه استعمالیږي نفقه ویلی شي نو لګولو ته شي د ملک نه وښکلو ته نه ویلی کېږي هغې نه مزید راځي او مزید په معنا استعمالیږي مجرد په معنا د دورنګۍ باندې راځي یعنی کومه خبره چې زړه کې ده د هغې خلاف وښکل یا داسې ووایه چې په خوله څه وایي نو د زړه نه هغه وتل په زړه کې هغه نشتی دې ته وایي نفاق یا منافقت مدینه منوره کې عالمان د سیرت تاریخ داسې وایي چې په مکه معظمه کې 1400 کالو کې منافق نو او نه نفاق چا پیژن د هجرت نه پس د بدر د فتح عظیمی پوری منافقت نو چا نه پیژن یا ښکارا په ښکارا په ډاګه باندې ایمان او اسلامو یا ښکارا ډاګه په ډاګه باندې کفر او بيدینی و نو چې کله جنگ د بدر شو الله د اسلام په وجه باندې مسلمانانو لا کامل فتح او لوی کامیابی ورکړه اوس دنیا په سود شو په هوش شو چې دا خو سدي او مخې ته نور څومره دي په دې پسې نو نږدې چې کوم کافرو هغو دوه رنګه شو لرې چې کافرو هغو اتحاد وکړو یو شو همدا چې دی تاریخ د عالم
عالم تاریخ په دقه بنیاد باندې چلیږي چې کوم شی خوښ نه وي نو جار په جار ښکاره په ښکاره خلاف کوي د ختمولو کوشش یې کوي او کله چې پوه شي چې دا خبره اوس څرګندېږي امرګري پیدا کېږي زیاتېږي نو بیا عملا لا سچي اتحاد لکوي دا د هجرت د رسول الله السلام د دویم کال تاریخ ویم مخکې چې څه شوي دي هغه معلوم دي د هغې نه وروستو چې را روان دي هغه معلوم دي نږدې وخت کې د افغانستان چې امارت اسلامیه شو نو چل ول اول کې چې که په دې چل ول په لاس راشي نو ښه به شي چې پوه شو چې په دې نه کېږي نو د یوې دنیا نه بلې دنیا ته لاس یې اوږد کو اتحادیان یې یو ځای کړه ټول کفر یو پله شو او سره په نوم مسلمان منافق شو د امارت اسلامیه په ښکاره ختم کو هغه پردی خلک چې د بارو یا خو څرګندو خپل چې پکې دن نو مشران نو هغه څرګند شو کله چې پردی خلک را دن نشو هغه سره شو مدینه منوره کې چې لس به د بارو دشمنان نو یو لسم به سره د مدینې دولسم ټل خونه به د هغو وه رای به د هغو وه طریقې کار به د هغو وه ځکه غل د بار او بیتی دلال د کور هغه شانته وشول دغسې به کېږي چې څو منافقي د باري دشمن نه هغه زیات ناکاره دشمن دی ځکه هغه ته د کور حالات معلوم دي نفاق داسې وخت کې څرګندېږي کله چې دواړه مقابل برابر وي منافقت نه وي پښتو کې هم دقه طریقه ده او کله چې مقابل پوش عزیز تربور می ضرور دی ضرور کی ذکر مقابله نه ناتوان شي نو دی بیا زیری زمین پټ د شپې شیطانې رواني علامه تو شروع کی هغه د غرزولو ادرستو کولو لپاره طریقه هم دا ده سنت الله ولن تجد لسنت الله تبديلا لن تجد لسنت الله تحويلا بدلیږي دا تاریخ دی د عالم ټول په دې بنیاد باندې د ایمان مقابل ایمان پسې نفاق ذکر کړ کبائر نفاق چې دا د روکی سبب او ذریعہ ده اتقوا فراست المؤمن تاسو حدیث وې دی کتاب کې ژوندیو د ایماندار د خیرتوب نه ځانو ساتي دنیا ته خو نه ده ایماندار به خیاري نظر باز وي سچې کوي داغه به په نظری ځان مرکو دیو جنه دا پاغي پوری او تر ایمان پوری دا د ایمان ضد دی منافقی زرګند شوی دا دویم کال له هجرت یعنی د رمضان نه پس
ورورو دا مضبوطېده او کلکېده، بل خوا به ختمېده. نفاق اظهار خلاف ما بطنه یا یبطن، څه چې زړه کې دي د هغې خلاف څرګندول. زړه کې ورسره بدیشتوم دي، اخکاره موافقت کوي. زړه کې ورسره خلاف دی، اخکاره وفاق څرګندوي. مزد دی، روجه ده، حج، خیرات او نور څه، او زړه کې هغسې دی. دې وجې نه عالمان د لغت وایي چې نفاق عربو نه پیژن، مخلصانو. کفر هم څرګندو چې ایمانونه هم څرګندو. د دوه رنګي نه پیژن چې په زړه دې یوی او په عمل او په خوله دې بلی. د دغې نه وروسته بیا څرګنده شوله. نو د ایمان ازداد یې شروع کړلو. الاشیاء تعرف بازدادها. شپه اتیاره د ورځې او د رڼا نه صحیح ته پته لګي. ړوند ته د شپې او د ورځې څه فرق دی؟ صفراوي مزاج والا ته د خوږ او د تریخ څه فرق دی؟ دا نه پته لګي چې اصلاحي په نفس کې قوا، نو پس ته هغې نه اندازه لګي. چې ایمانیات یې بیان کړو، نو د تقوا دپاره هر دارو سره یا د مرض دپاره پرهیز ضروری دی. د بقا د صحت، د دوام د صحت دپاره احتیاط ضروری دی. پرهیز چوته وي، روغ موټی، ځواني، صحیح سالمي، د زهرو د خوراک نه بچاو نه کوي. نورېمه د مار لړم نه ځان نه ساتي، بې باکي کوي، نو تکلیف به رسېږي. نو حیات او صحت دواړو دپاره پرهیز ضروري دي. دوایي استعمالول ایمان او اعمال دي. پرهیز نواهی دي، ځان ته ساته. نو اول ایمان راغی، نو پسې د ایمانیاتو ضد راځي. ځکه دا دویم باب وروسته کو. ګټه ګرانه ده، او چې دې وکړله نو اوس یې بچاو ګران دی. دا ګټه خپله محفوظ وساته. ایمان دې ګټه ده، د دې حفاظت په څه راځي؟ په دې دویم باب باندې دا زده کړه او پابند شوه. ځکه هغې سره متصل کړی دی. بیا دې کې دوه عنوانات ګرځي، یو الکبائر، دویم علامات النفاق. کبائر جمع د کبیرتون ده. کبیره لوی خبرې ته وایي، صفت دی که نه، لوی خبره او لوی عمل کار. نو ښې ته هم ویلی کېږي، په دې معنا باندې بدو ته هم ویلی کېږي. د شریعت ژبه کې څه ته وایي؟ د کبیره یا د کبایرو اطلاق په ضد د ایمان یا د صالحات من العمل باندې کېږي. دا تخصیص اصطلاحي دی.
محدثین مفسرین او فقهاء رحمهم الله دی. نو کبائر عام دی، علامات النفاق خاص دی. لوی جرم د ایمانیات خلاف هغه کې نفاق هم راځي، نور علامات او گناهونه پکې هم راځي، عام دي. او علامات النفاق خاص دي، په کبایرو کې یو خاص قسم دي، زیات خطرناک. بد دو قسم دي، یو ته د شریعت جبه کې کبایر وي، دویم ته صغایر وي. کبایر د اوامر الهیه او خلاف کول، او صغایر خلاف کېدل کول نه او پیښه وشي غلطۍ باندې وشي. نو مرچکې که په پوهه خوري نو به خوله ترخی، او که په ناپوهه خوري نو به خوله ترخی. خو شریعت کې فرق دی. د اوامر الهیو نه خلاف کول یا نواهیو باندې اجتماع عمل کول تیرېدل، دغه ته کبایر ویل کېږي، لوی جرمونه. واړه الله په نیک عمل او توبې دواړو سره معاف کوي. ان الحسنات یذهبن السیئات، حدیث مبارک کی راځي په بدو پسې خو کا اتبع السیئة الحسنه، بدو پسې خو کا تمحها، هغه بد روان کی هغه دغه دي. صغایر په موږ کولو، استغفار کولو، صدقه کولو، بل څه خو کولو باندې الله معاف کی باندې ده. او کبایر بید استغفار نه، بید صحیح توبه نه ندی معاف. الله مهربان شي قیامت کې وبخي، ازل خبره ده، او دې مستقل عمل کول غواړي. علامات علامت جمع ده، نخطه بیلگی ته وي. ځینې خبرې رسې دي چې هغه شریعت کې د منافقۍ نښې ګرځولي دي، چې په هغې سړی ویلی شي چې دا منافق دی. هغه دو قسم دي، یو دی نفاق د عمل او په هغې شواهد او د ادله قرائن، دویم دی نفاق د عمل، نفاق د علم، نفاق د عمل، د عقیدې نفاق. عالمان داسې وایي چې د عقیدې منافقت معلومول د رسول علیه السلام نه پس ډېر ګران دي، ځکه دا زړه شی دی. د زړه د خبرې صحیح ادراک کول دا د بنده په احاطه کې نه راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله ښودلي کولی. نو د زړه نفاق، حقیقي نفاق، دیو جن عالمان وی
رسول الله سلام نه پس نشته. دا غي دا مطلب نه. علیکم السلام خیر الله. دا چې منافقی ختم ده. راځي علیکم السلام. مان وی رضی الله عنه لا نفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو الاسلام او الكفر. رسول الله سلام نه پس نفاق چې کوم قرآن ذکر کړی دی احادیث مبارکو کې ذکر راځي داغه نه پس نشته دی او یا کفر دی یا اسلام دی. داغه مطلب هم دا دی چې کوم نفاق قرآن او حدیث ذکر کړی دی هغه د زړه کار دی او د زړه په خبره باندې علم بید وحی الہی نه حتمی یقینی و قطعی نشی کېده. ځکه که کشف دی کرامات دی ظن و علامات دی نو ټول ظنیات دی. د زړه نفاق او کفر یو دی بلکې نفاق ته نه زیات دی. دا غي پته نشي راغوله سو حکم پې نشي کوله. آثار سره ځن سره خیال کول دا ځل خبره ده. فقط یو یقیني چې دا منافق دی او د زړه منافق دی دا ګرانه ده. نو دومره ده ښکاره علامات او نښې د کفر دی نو کافر به وي. که د اسلام دی نو مسلمان به یې ګڼې. هغه د نفاق قلبیه د نفاق د عقیدې باره کې وي. حذیفه رضی اللہ عنہ حدیث مبارک کی رضی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول علیہ السلام د جرګې او د رازونو خاون دغه د پیغمبر علیه السلام نه د نفاق باره کې د راتلونکو مصیبتونو باره کې معلومات کول. اول کې ته رسول علیه السلام ویلي و حذیفه حکم عامو سبب دا صلونی الخیر زمان د خیر د خبرې تپوس کوي د شر د خبرو تپوس مکوي. د منافق او د بولو د بل او بیا هم حذیفه رضی الله عنه عذر پیش کړو چې زویم چې ځان بچم د شر نه کنه. وړوکی چې دی پیږي چې اور سول کوي نو اور ته لاس کوي مار لړم ته لاس کوي بلی لذي کته وردانګي هغه پې نه دی پوه. نو زه نه ځکه خبرو پوه کوم چې ځان ته وساتم. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ته څه ښودلي په خپل ژوند کې منافقانو ښودلي وو ته اڅه خاص خبرم خودلی. عمر رضی الله عنه خپل جون کی بسین کول چې حذیفه د چا جنازې لذي نو هغه بته که حذیفه بړوان درسو شو عمر سے بړوان درسو کېده او پوه شي چې دا منافق دی ته خوله د نبی علیه السلام یو واري ته پوسوم کړو. حذیفه وایي راته زیم پاغ منافقانو کی. حذیفه رضی الله تعالی عنہ داوی چې بالکل نه ته منافقانو کې نه. نور تفصیلی نکو. نو دا منافقت او نفاق دا عقیده ضد دی ایمان. ایمانی نفاق بنی نفاقی د زړه ایمان بنی. اعمال بئی موز بئی روجا جهاد او بلسو جهاد کیو سړی ډېر په بے دردۍ جنګېده. رسول علیه الصلاة والسلام وی منافق دی. ځینې اصحابان حیران شو
چې جنگیږي او زموږ نه زیات په بهادرۍ جنگیږي، دوزخي دی وي. کېدله چې زخمی شو، درد ته برداشت نشو، نو توره خپله زړه ته برابر کړه او په هغې پرېوت، توره تې بلې غاړې وخته، مردار شو. رسول علیه السلام ته خبر ورسېد، پیغمبر علیه السلام یې ما خو دې ته ویلي، اصحابانو یقین نور مضبوط شو چې وی دا نو په وحي الهي وي. نو دغه منافق دی، مونځ روژه کول، حج خیراتو، او په یو صح عمل جهاد کې په بېدردۍ شریک دی، خو ونه په زړه کې. المجاهد من جاهد لتكون کلمة الله هي العليا، د الله د دین د اوچتولو لپاره جهاد کوي، هغه دغه لپاره نه کوي، نتیجه هم هغسې څرګنده شول. د حذیفه ابن الیمان مطلب دا دی د حدیث مبارک چې ذات د چا باره کې د نفاق فیصله نشو کولی چې د منافق دی د عقیدې، کفر او اسلام څرګند دي، نو دا ویلی شو چې کفر دی او که اسلام دی. دویم د نفاق قسم دی نفاق د عمل، عملی نفاق، اعمالو کې سستی، بی فکری، بی باکی کول، دا د عمل نفاق ته دورنګي ده. که د زړه نه مخلص مسلمان دی او عمل یې داسې دی لکه چې دی مخلص مسلمان نه، دې ته وایي نفاق عملی. عملی نفاق هر زمانه کې وو او دی. علمی نفاق یعنی د زړه نفاق، د هغې یقیني او حتمي فیصله کول د یو شخص باره کې چې دا منافق دی د عقیدې، دا ګرانه ده. دا کولی شي چې داسې داسې علامات پکې وي، نو هغه د عقیدې منافق دی. یو حکم په شخص دی، یو حکم په صفت دی. صفات و اعمال باندې حکم لګول شي، معین شخص باندې حکم لګول د نفاق عقیدې دا د بنده د وس نه بار ده. صفاتو باندې کولی شي که نه، سترګې زیړي، خوراک ته زړه نه کېږي، د باندې اسپه ده، یرقان دی، دا ټیک ده. خو د یو سړي باره کې شخصا چې سترګو کې زیړوالی دی، خوراک ته زړه نه کېږي، دی جو د یرقان مریض دی، دا غلطه ده. دی له لویه تجربه غواړي، طبي تجربه غواړي. دا علامات به وي، یرقان به نه بل مرض به، زیړی به نه بل مرض به. نو د شخص باره کې حکم ګران دی، او صاف چې کوم موجود وي نو د هغې باره کې حکم اوس هم کولی شي چې دا نښې هغه د عقیدې نفاق دی. دې باب کې دواړه ذکر کړو، کبایر عام دي، نفاق خاص دی. نفاق په کبایرو کې کبیره ده، کفر دی، او کبایر عام دي، نفاق هم دی پکې، اتنا لاندې نور اعمال هم دي. د نهي خلاف کول، منهیانو خلاف کول، بې د شرعي اعذارو نه چې کوم ته اکراه ویلی کېږي یا بل څه داسې، نو کبایر دي. او سره د دغې نه چې زړه کې نشته، نو نفاق د زړه نه دی، نفاق د عمل دی. دواړه دې له یو ځای کړو، عام یې مخکې کړی دی، النفاق او علامات النفاق یې رسو کړي دي. ایمان پسې ما یې ذکر راوړ، الاشیاء تعرف باضدادها، ایمان په ایمانیاتو یي، خو چې دا خلل ته دننه شو، نو یا ایمان بالکل ختم، یا ایمان کی کمزورتیا رااله،
ایمان مضبوطی کی پہ حسناتو، ایمان کمزوری کی پہ سیئاتو باندے. مثال دا آئین دے، آئین بانے چے گرد و غبار نلگی نو صاف دے. جے کله پی دوڑا گرد غبار دا شخواله رازی نو آغا خریگی، بیا پا که خپل مخ وګورا نو ځان نه به ویریږي اداره نه څه بلا جوړه شوې ده. دا د شیشې نقصان دی. دغه شانته ایمان دی. نو علامات سره ذکر کوي کبایر یا نفاق، چې د دین ځان وساتي نه ایمان به بچ کی، که دین ځان نه ساتلې نه ایمان به برباد شي یا بالکل ختم شي، او یا کده نو هغه بدسي چې دا جهنم ته تلونه به بچ نه کی. چې جهنم کې سزا ووي دا غي مناسبی الله وغوړي اسی معاف کول نو معاف وای کین. حدیث مبارک راځي کتاب کې وایي دوزخ کی بچوکی الله به جبرئیل علیہ السلام ته ورشه زمان مسلمان بنده پاتې شه د دوزخ نه وباس، هغه به یو سټی سکور به سکار شي وي. جبرئیل به وګوري بیا باندې مومي وی والله ما خو بیا نه مونږ پلان کیږي کې دغه سي مقام کړي هغه بلاشي نو هغه بس کوری بس صرف سکور به معلومیږي. روبه باسي جنت په ور باندې د ژوندون چې کوم نه الله ګرځولې مقرر کړی دی هغه کې به واچي. حدیث مبارک کی راضی ینبتونا کما تنبت الحبہ فی حمیل السیل. دغ قسم خلق چی اخیری دایر دے دا بوٹو کی پا دیو بو کی لکا دانا چی سیلاب کی لڑشی و سزے کی انخلی زرغونشی نتیغی کوگی کمزوری زیڑی دو بدا سی بیودی تازشی رو 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 پاک بشی صحیح بشی نو جنت تبیدن لگی. نورست و تفصیل دی بحث راشو نو پا دی معنی باینده ذکر کی دا دی سرا چی ایمان دغه دی اغا جزدک اوس دا بچ کول حفاظتو کا فصل او کرا خساتای نو ختم بشو لیوگان بے اکری ساری بے اکری بندیان ناکار خلق بے ختم کی شپول او کیڑ کول غواړي لكل ملك حما وان حما الله محارم. بخاری مسلم حدیث دی کتاب کې چرته راشي د هر بادشاہ یو بریدي یو پولای د الله پولا برید د دین هغه محرمات دي. مثال لویره دی كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. اشپن کے ساروی فصل تنزدی چرئی نو درنگ لبوتو دانگی نو خصدا چه دا دیوال او کیرنے لری ساتی. دا محرماتو او د جایز او د رواو کارونو ترمنځ برید صرف د محرماتو پوله نه ده. حدیث د مسلم کی دا زیادت ته وبینهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. د حرام او د حلال ترمنځ د الله یو برید بل مقرر کړی دی مشتبهات. که یو خوا ګوري نو د ګناه معلومیږي منع معلومیږي، که بل دلیل ته ګوري نو روا معلومیږي د ګناه نه معلومیږي.
احتیاط دار چې دغه نظام ساته. پښتانه متل کې کنه بیا د بغونی وی چې پوسکو ده شی بیٹی زونه چي نو دا په دې عادت کېدل بیا حرام توړاندې کیدی. نو حرام نه ساتلو طریقه څه ده چې دا مشتبهات نظام ساته. دیو جنې کبایر علامات النفاق دي سره یو ځای کو حفاظت باندې راشي چې د ایمان فصل د ایمان باغ د ایمان کرواندا دیوال شپول کېړو ته وکا د مشتبهات نظام ساته. نو الله به بچي کنه ورو هغه ګناه کې وو وخت شي. په دې باب کې حدیثونه ذکر کې فصل اول کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث مبارک کې